نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو انسان د فصل کټ کولو د پاره یو مزدور ونیسي او د مزدور ته وایي چې دا فصل کم چې ته وینې چې کله ته دا کټ کې نو تا ته به هم دغه کټ شوده فصل نه یو من غنم در کومه یا 2 من غنم تعین ورته دا اول نه وکړي چې دغه کټ شوده فصل نه به تاله زه اجرت در کومه. نو دغه کټ شوده فصل نه د مزدور ته اجرت ورکول جایز دی او کنه. نو مزدور ته کو داول نه دا خبره توی شي چې کم فصل ته کټ کی د دک کې کټ شوده فصل نه وز تعالی اجرت در کوم نو دا ناجایز دی. دا په قفیز الطحان کې داخل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دسه اجاره نه منع فرمایلی ده. البته د دې د جواز صورت دا ده چې د مزدور تبه د اول نه دا خبره وکړي شي چې بای دا فصل چې ته کم ویني چې کله ته دا کټ کې نو زه به تا ته من غنم در کوم په اجرت کې یا 2 من غنم به در کوم یا به نقد پیسې در کوم. خو د دې وضاحت وتهونه کې چې دا غنم چې زه کم من در کوم دا به دغه کټ شوده فصل نه در کوم. د دې خبره وضاحت په نه کوي، مطلق په وته وي چې زه به تعالی د دې فصل د کټ کولو په اجرت کې من غنم در کوم. نو چې کله هغه خبره اومني او فصل کټ کی نو بیا د مالک ته دا اختیار شته چې دا هغه کټ شوده فصل نه ولا من غنم ورکي او کنه نور غنمو انتظام ولکړي د بل ځای نه روړي د لورکي په اجرت کې او کو نقد پیسې ورکي نو بیا وته دا درې وانه صورتونه جایز دي. خو دا اول نه کو دا تعین شوي چې د دې کټ شوده فصل نه مزتا تا اجرت در کوم کم چې تا کټ کړي دي نو دا ناجایز دي. دا په قفیز الطحان کې داخل دي. نبی علیہ السلام د دې نه منع فرمایلی ده. فتاوی هندیه کې دي سورة قفیز الطحان ان يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على ان يكون لصاحبها قفيز من دقيقها او ثلثه او ما اشبه ذلك فذلك فاسد. والحيلة في ذلك لمن اراد الجواز ان يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يكن من هذه الحنطة أو يشترط ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد لأن الدقيق إذا لم يكن مضافا إلى حنطة بعينها يجب في الذمة والأجر كما يجوز أن يكون مشارا إليه يجوز أن يكون دينا في الذمة. ثم إذا جاز يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة إن شاء كذا في المحيط. السلام.